أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. پدی رکوع کی اللہ جل شانہ دا اہل مدین دا حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دا قوم واقعہ ذکر کی چی اہل مدین تا اللہ تبارک و تعالی دیر زیاد نعمتنا مال حال او د هر قسمه نعمتنا دوی لره مال ګرځولو خو دوی د الله تبارک و تعالی په نافرمانی کې مبتلا شو او د نور کفر او شرک سره سره پناب تول کی کمی کول او په معاملاتو کې خلق سره دوکه کول او په مقدس مکه باندې فساد خورول الله تبارک و تعالی د دین ممانعات فرمایي او دوی طرف ته حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمایي او دا ډېر سرکش قوم حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. په سورہ ہود کی بیا تفصیل ذکر دی چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تدوی استهزاء دا خبر وکړه دی چې ستا په ډېرو خبرو مونږ نه پوهیږو او ته په مونږ کې ټول نه کمزوري سړی او که ته دغه دعوت نه منې نه شوې نو مونږ به تا رجم په کاڼو به دې ولو وما انت علینا بعزیز ته په مونږ باندې څه زورور نه یې تا سره داسې طاقت نشته چې زموږ مقابله وکړو. دې ځای کې الله تبارک وتعالی هغه بنیادی خبرې چې کوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته کې خود دغه ذکر کړی دی د الله عبادت کوئ او دغه نه سوا بل څوک ستاسو معبود نشته دی او ناب تول کی کمی مه کوئ خلقو شیزونه کموئ ما او په مقدس مکه باندې فساد مه کوئ پس د جوړېدو د هغې نه. او اوس په دې آیت نمبر 86 کې ورته فرمایي ولا تقعدوا او مکینی تاسو بكل صراط فهر لارا توعدون چې تاسو ويروي وتصدون او تاسو من کوي عن سبيل الله د الله د لارنا من آمن به اغسوک چې ایمان وروړو پاغه وتبغونها عوجا او لټوي پاغه کې خرابي واذكروا او یاد کوي اذ كنتم قليلا کله چې وي تاسو لګ فكثركم بیا غزيات کړی تاسو وانظروا او غور اکړی کیف کان څنګه شو عاقبت المفسدين انجام د فساد کوونکو وان کان طائفه او کچری دا یو ډله منکم د تاسو نه امنو چې ایمان وروړو بالذي پاغس ارسلت به چې زرا لګل شیم پاغه وطائفه او یویدل لم يؤمنوا ایمان نه وروړي فاصبروا
نو صبر وکړئ حتی تر دې چې يحكم الله فیصله وکړي الله جل شانه بیننا په منځ مونږ کې وهو خیر الحاکمین او هغه د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی. دغه قوم د حضرت شعیب علیه السلام دوی به په خپل ایمان نه وروړو او چې کوم لږ کسانو ایمان وروړو یا بهر نه به خلک راتل به هغوی به ایمان وروړو دوی به په لارو کې ناست وو هغه به نه را پرېښودل د ایمان د قبلولو دپاره او هغوی به یې منې کول چې ایمان قبول نه کړي او بیا د هغوی مال حال به لوټ کول شوکې به یې کو او دغسې د الله په دین کې کوږوالی لټول. الله تبارک وتعالی ورته یاد دهاني کوي واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم یاد کوي تاسو هغه وخت چې کله تاسو لږ وئ هغه ډېر کړئ تاسو لږ شانتې قوم قبیله وه ستاسو محدوده الله تبارک وتعالی تاسو ته کثرت درکړو مال و دولت درکړو او دا قسم نعمتونه یې درکړو نو واذکروا یاد کوي دا نعمتونو استحضار ځان ته راولي او ترغیب د دې خبرې طرف ته دی چې هر مسلمان د الله تبارک وتعالی د نعمتونو استحضار کوي وقتاً فوقتاً د هغې مذاکره ده کوي وقتاً فوقتاً چې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو سوچ او فکر کې راولي او وقتاً فوقتاً د هغې اظهار هم کوي او د الله تبارک وتعالی د نعمتونو استفاده هم کوي او د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کوي د هغې قدرداني وکړي. نو لہذا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم یاد کوي تاسو ډېر کم وي مونږ ډېر کړي او که بالفرض تاسو ناشکري وکړه ناقدري وکړه او کم نعمتونه ما درکړي تاسو دا ټوکره وکړه او په خپل په دې کفر کې کلک پاتې شوې او ضد او عناد نه کار واغشتو څرنګه چې مخکیني کافرانو کړو وانظروا غور وکړئ کیف کان عاقبة المفسدین څنګه شو انجام د فساد کوونکو. بیا تاسو نه مخکې چې کوم قوم صالح او قوم د هود قوم د عاد او دغسې چې دی قوم د لوط علیه السلام دا قومونه تیر شوي دي او د هغوی هغه انجام ستاسو سترګو مخې ته دی هغې انجام تاسو وکتو چې په چا باندې کاڼي وورېدې او چا باندې چغه وواله شو چا باندې سیلې وچلېدې چا باندې زلزلې راغلې او چا باندې ځمکه الټه کړې شو مختلف قسمه عذابونو کې هغوی گرفتار شو د هغوی هغه محلات نن چې کندراتو په صورت کې ستاسو مخې ته موجود دي. نو وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین غور وکړئ څنګه شو انجام د فساد کوونکو. نو الله تبارک وتعالی دی قوم ته د حضرت شعیب علیه السلام قوم د مدین دوی ته دعوت فکر ورکړو دې خبرې چې تاسو د الله تبارک وتعالی د دې ناشکرۍ نه ځان وساتئ ځکه ناشکري د الله جل شانه عذاب له دعوت ورکوي او دغه قومونه چې کوم مخکې هلاک شوي دي هغوی ته الله تبارک وتعالی دغه مال دولت او مالی فراوانی او فراخه علاقه د هر قسمه نعمتونه او دغسې الله تبارک وتعالی هغوی ته کثرت د مال کثرت د اولاد او هر یو قسمه ظاهري او باطنی نعمتونه الله تبارک وتعالی هغوی مستفید کړو هر څه ورکړو خو چې کله بیا الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر راولګلو او د دوی د دنیا ته راتلو مقصد ورته بیان کړو ستاسو دنیا ته راتلو مقصد چې دی هغه د دغه نعمتونو خوړل اسکل خوند او لذت اغشتل نه دی بلکې ستاسو مقصد زما او توحید دی او زما د توحید پرچار کول دی زما د وحدانیت اقرار کول دی او زما د حکم مطابق ژوند تیرول دی. نو چې کله دلته راغی د نفس خلاف خبر راغی نو دی وخت چې دوی انکار نو خوش قسمت خلک هغه وي چې هغوی د وخت پیغمبرانو د الله او د الله د رسول اتباع وکړي او دغسې د
د الله او د الله د رسول چې کوم حکم وي د هغې مطابق خپل ژوند تیر کړي دغه خوش قسمته خلک نو دوی کامیاب وي. رب کائنات د تیرو قومونو د انبیاء کرامو د هغوی د امتیانو دا واقعات بار بار زی په زی باندې بعض ځایونو کې مختصرا ذکر کوي او بعض ځایونو کې تفصیلا ذکر کوي. قرآن کریم چونکې د قصو کهانیانو کتاب نه دی بلکې د موقع مطابق چې کوم ځای کې یو پیغمبر د یو واقعې د یو حصې ذکر وي مقصد وي د خپل مطلب او د مقصد مطابق چې د قرآن لستون کې ذهن په دې باندې کولو شي چې په دې تقریبا یو پو کې 3 رکوګانو کې الله تبارک وتعالى 15 پیغمبرانو واقعات ذکر فرمایل. د وخت پیغمبر تشریف اوري خپل قوم ته دعوت او هغه ته مختصر د نعمتونو استحضار او پاغي باندې د شکر کولو دعوت او بیا د هغه د ناشکری په وجه باندې پاغي باندې کوم عذابونه راغلي بس جزوی طور باندې هغه واقعات ذکر او فرمایل چې د قران کریم لستون کې په دې باندې غور او فکر وکړي او خپل اعمال هغه سم